یو عقیده، یو عبادات او یو معاملات. چې د انسان د زړه په منلو سره د اسلام حقانیت وپېژني. دې ته عقیده ویل شي. عقیده بنیاد ته ویل شي. نو بنیاد د اسلام دا عقیده چې د الله وحدانیت، د الله د ذات سره کوم صفات تړلي دا یو انسان وپېژني او په هغې باندې بیا یقین وساتي. د انبیو د رسولانو مقام، د هغوی حیثیت وپېژني، په هغې ایمان وکړي. د الله کتابونه سماوي چې څومره دي په هغې ایمان ولري، او الله چې هغې کې کوم احکام را لېږلي دي چې قرآن حکیم نچوړ د ټولو کتابونو دی. ټول کتابونه د الله ومني او قرآن په ناسخ ومني، او د قرآن حکیم هر حکم د دنیا په ټولو حکمونو باندې مقدم وګڼي. فرشتې د الله مخلوق ومني، او پس د مرګ نه د آخرت ژوند ومني. دا د مسلمان بنیادی عقیده ده. بیا د دې نه وروستو عبادات، چې الله تبارک و تعالی د موقع مناسب چې کوم حکم په انسان فرض کړی دی چې هغه وکړي. که هغه مونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که هغه حج دی، دا اصل د عباداتو دی. بیا فضائل، ذکر، اذکار، نوافل، صدقه، دا فروعات د دې اصل. نو پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک دی، الله تبارک و تعالی فرمایي چې فرض ما په انسان باندې فرض کړی دا زما حق، او چې دې نوافل کوي نو په دې باندې به دې ما ته قرب حاصل کړي، یعنې ولایت به حاصل کړي. نو ټول زندگی د انسان دا په عباداتو باندې مشتمل ده. د مسلمان ژبه به هر وخت د الله په یاد باندې تازه وي. هغه مرګ بهتر دی چې انسان له مرګ راشي او د ده په ژبه د الله نوم وي. دا بهترین مرګ چې دی الله یادوي او مرګ ولا راشي. دا بهترین مرګ، ژبه لمده د الله په ذکر سره. او دریم نمبر معاملات جن،
چې د انسان معاملات دا د شریعت مطابق شي. بیا معاملات یو انفرادي دي یو اجتماعي دي. عبادات هم بعض انفرادي دي بعض اجتماعي دي. کم انفرادي عمل چې په مسلمان وی هغه ته فرض عین ویل شي، او کم چې اجتماعي عمل په مسلمان دي ته فرض کفایي ویل شي. چې یو ډله د مسلمانانو په حکم د الله پاک د موقع مناسبت سره هغه عمل کوي. دغه سه معاملات جن دام د اسلام حصہ ده او د دین حصہ ده. دین د دې تاسو قبر کې کوي و ما دینو دین دې سو علماء لیکي چې د عقیدې نرستو په قبر کې د عقیدې نرستو د دین تاسو کوي. حدیث کې راځي چې د رب تاسو بتوش من رب بیا ورته یو من نبی یا ما تقول فی حق هذا الرجل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته مخامخ او بیا ورته چې وما دینو دین دسو. د عبادت تپوس نه کوي. مونږ د کړه کنا روزه دې نیولې د کنا زکات ور کړه کنا حج دې کړه دا تپوس نه خبر. د عبادت په د قیامت پر ورځ الله تلی دا به ټول تاچي دا پښمیر هم نه کوي. ټول عبادت به تلل کیږي. مونږ له خپل شکل ورکړي، روزه له خپل شکل ورکړي، زکات له خپل شکل ورکړي، حج له خپل شکل ورکړي. بیا دې په نفل کړي، صدقه کړي، د عمرې کړي دي، نفل روزي نیولې دي، دا به دغه عبادت سره جمع کیږي. جهاد کړي دي، د دین لپاره مهنت کړي دي، علم یې کړي دي، تبلیغ یې کړي دي، ذکر اذکار یې کړي دي. دې ټول له شکلونو ورکړي شي. د دې وزن به څنګه کیږي؟ دا په خو یو سوال به موږ دا سوال ختم. یو شی چې په نظر نه راځي نو ټول به څنګه کیږي؟ دې څونه په نظر نه راځي ټول کیږي. تب خلق تلی، ہوا تلی، گرمی تلی، یخنی تلی، ہر شی تلی، شوگر تلی، بلڈ پریشر تلی، دا تلی کنه تلی. نو چې انسان دې لپاره علی پیدا کولی جو تلی نو الله ته څنګه راځي څنګه تلی. ګناهونو له شکلونو ورکړي دا هم تلی لیکي. قبر کې د دین متعلق تپوس کوي. ما دینو څه دین دی؟ نو چې سړی په اسلام روان دی و چې دین یې اسلام. اوس اسلام زمون دین دی. نو ما راته و چې الله ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو بالاخره من الخاسرين. د اسلام نه کما ورا بل دین دی لټو هغه آخرت کې قابل قبول نه دی. اگر که پاره کې هر څومره
نیکه کړی لکه يهوديان عبادت کوي عیسایان عبادت کوي او وی دا الله عبادت کو الله ته ولاړو تر کې طریقې بدل کړې دي د جنت او د دوزخ تمام لري خدای دین منسوخ شوی دی دا عبادت ناقابل قبول اسلام په دې دنیا کې زندگی او آخرت کې ورته ثمره سړې خو تاسو ته کې چې ما دینو دین دي څو کم دین باندې معاملات فقها وایي چې دین اصل کې مراد معاشرتی زندگی ده چې په معاشرتی زندگی کې آیت په اسلام کې غیر اسلام کاروبار زندگی دے پہ اسلام کے خلاف اسلام قانون دا ملک دا علاقے دا کور دا اسلام کا غیر اسلام او کنن دنیا جنگ کے دا ناغی پہ عباداتو کے خود جنگ کرے نن کفر خلق دا مسلمان سره په معاشرتي نظام کې په جنگ اسلام سره نه مني اسلام کې اوریانی فحاشي قتل و غارت شراب خوری جواری سود اسلام کې نشته اسلام کې بیع شراء اسلام کې امن دی اسلام کې خیر سگالی ده نو کفری معاشره نن د مسلمانانو د يهوديانو د هندوانو د سیکانو د ټول دنیا معاشره نن دا یو د قران د شریعت د پیغمبر د زندګۍ خلاف یو سړی به مسلمان او زندگی به د اسلام نه په معاشره کې نن زموږ ټول زندگی هغه د بيدینو په لار او کافر په دې جنگ کې دی چې مسلمان معاشرتي زندگی خپل ځان پېژني بیا دې لپاره جنگ هم کوي تاسو ګورئ یو دهشتګرد په نوم لګیا دی جنگ کوي څوک چې اسلام غواړي دین غواړي یا د دهشتګردو یا وطن انتها پسند او چې کافر پاغه فیصله وکړي د اٹیک کولو ټول دنیا ځان سره ودرولي ولې معاشره یو کړی دا وسه فرق وکړي یو شان معاشره د مسلمان حاکم او د غیر مسلم په سوچ او فکر کې د دنیا په معاشره کې فرق نشته چې ساده کې دی او معاشره تشکیل کیږي دا د حکومت د طرف معاشره دا حاکم سره د دې ذمہوار د ملک بادشاہي چې کور کې پلار نیک وي نو کور بسنه سنیک وي د نیکه آثار هغه کور کې موجود وي او چې پلار نیک نه وي نو کور کې به نیکه آثار درکو چې د ملک بادشاہ نیک وي نو دا هغه په ملک کې آثار وي نه کې آثار
د دین آثار وي د اسلام آثار وي دین به ترقی کوي کفر به ترقی کوي او د دې لپاره الله تبارک وتعالى د معاشرتي زندګۍ جوړولو لپاره الله تبارک وتعالى په مسلمانانو جهاد کوي کافر د موږ څخه نه منع کوي د روزې نه څخه نه منع کوي د حج نه څخه نه منع کوي دغه بیت الله ته د امریکې نم خلق راځي دغه بیت الله ته د روس نم خلق راځي دغه بیت الله ته د انډیا نم خلق راځي د انډیا حجی ته او د هغه معتمر ته پاکستان نه سہولتونه ډېرې هوټل یې تخی خوراک یې تخی انتظام یې تخی خرچه پې کمی هندوانو ملک امریکا حج کوي عمره کوي راځي سہولت ورکوي پاکستان خو ته اجان هم خرڅوي په قسمت عمل کې اجان هم خرڅوي په یو کمره کې به 15 ځای کې لس به پکې شي تکلیف ده حج کوي په دنیا کې دا صرف پاکستانیان دي دې ته تکلیف وي ट्रांसपोर्ट की तकलीफ हुई होटल की तकलीफ हुई खुराक की तकलीफ हुई इलाज की तकलीफ हुई हर जगह तकलीफ और द कुफरी मुल्कों ने चरागली हमें दोनों तकलीफ नहीं दे पूरे चिंता मामलात तो कुफार मुल्कों ने की معاملات معاشره نظام او قانون دا د مسلمانانو په خاورو کې نشته په معاشرتي نظام کې کفار او ځان سره مسلمانان کړي دا هغه وجه نه چې مسلمانان تکلیف کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته لاړ حکومت یې قائم او په مدینه منوره کې الله تبارک وتعالى نظام ورک یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الله سوئی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یو حکم څنګه د روزي حکم راغی چې تاسو روزه فرض دغه سره قصاص حکم راغی چې تاسو قصاص فرض او د قصاص دا په جمعتونو کې نه کېږي دا په جرو کې نه کېږي دا فرض حکم دی د الله پاک دا فرض کفایي دی دا په حاکم فرض عین دی د مسلمان خوره بیا به دا نظام دا عدالت نه کېږي الله عدالت هم د مسلمان خپل جوړ کړی قضا به څنګه او بیا دغه نظام الله تبارک وتعالى لومبي خلیفہ د پیغمبر اسلام ابوبکر صدیق ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو د ګل پور دفن شو د چهارشنبه په داول چهارشنبه پر دفن شو پیغمبر علیہ السلام رسول حکم دے چې تاسو سو کو فاش زره دفن کړي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
2 شپې کور کې پروت او د چاشمې پورې د بکی لاول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دفن کېدو نه مخکې په مسلمان لازم دو چې د الله حاکم مقرر اسلام تب حاکم مشوره وا انصار مهاجرین روز د مشورې باندې ولګېدل او بکر صدیق خلیفہ مقرر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلافت د مسلمان حاکم د مسلمان اسلامی دا دومره لازم دی دا په مسلمانانو په خپل خور لازم ده چې د بازار خلیفہ مقرر دی به امیر مقرر دی به اسلامی حاکم مقرر دی ابو بکر صدیق مقرر او ابو بکر صدیق ولې مقرر شو دا مهاجر دی خور د انصارو ده خور د مدینه منوره د خلکو ده خور د مکه د خلکو نه ده ابو بکر صدیق د مکه نه راغلی دی مدینه منوره کې آباد دی او څوک هم په خپل خوره کې بل چاله مشري نه ورکوي چا صحاب کې ناستل انصار مو مهاجرین مو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خبره پیش کړ اختلافو چې څوک به وي بادشاہي مشه هر چا خو هغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صاحب په خپل جن په مصلا درولې امامت صغرا د تور کړه د امامت کبرا هم دی لایق دی کم چې په مصلا درې دلبه امامت کبرا هم ورکه کم سړی چې د امامت صغرا لایق نه دی د امامت کبرا لایق نه دی یو سړی ورکوټه کار نشي کولای غټ څه ته کوي یو سړی چې د مصلی مستحق نه ته درېدو تاسو په دې مصلی عمران کاکا پرې دی ا دې مسلمان اسفندیار خان پرې دی ابتاب خان پرې دی کم یو پرې دی یو ور وسه مونږ کې ټول بدل دي لکه په پټه کې وي راځي تاسو درولې نو چې دا مصلا دا نو ورکه او په دې ته مستحق نه ګڼي نو بیا به اسلامي حکومت واجب لاس کنه کنه مستحق اسلامي فلسفه لاول پوڑے دار دوام پوڑے هغه نو چې سړی د امامت صغرا لایقي دی به د امامت کبرا لایق او چې سړی د امامت صغرا لایق نه دی د امامت کبرا لایق نشي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه امامت صغرا نه روچت ک امامت کبرا وته چې دې په مصلا ولاړ ده نو امامتی صغرا نے امامت کبرا تلاړ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کیناس لومبه فیصله وکړه عبادت چې کوم سړی زکات ورنک هغه نه بسرو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولرا ویجی دا حکم خدا د پیغمبر سلام نه پتی مثال تور چې دا حکم خودشتا
وی امیر یم کنه یم وی یې بس حکم خبره وکړه حکم منه ومن زامیر یم بس حکم منه سر دی ور او چې کوم سړی مرتد شو سر دی ور بعض خلک ارتداد تدلل ابن ډېر خلک زکات نه ورکو ابن شو لږ وخت تیر شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وې چې خدای پاک ستاسو نه دی فیصله تکول او کړل کدا حکم دی نه کړی اسلامي سلطنت ته نقصان رسول کم چې د اسلام د بغاوت کی سر ته وهي پرې نه دی نن مسلمانان حکمرانان مسلمانان حکومتونه بی دینه له ترقی ور کوي دین چې کانو سر نه وای دین چې کانو کاوټ پیدا کوي ینه دوی د یو فیصلو کی د ختم نبوت په حواله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل جن د نبوت دعوه کوونکي وجل دی بیا دا صحابه په دور کې د پیغمبري دعوی والا هغه مردار کړی دی مسلمة الکذاب مردار شوی اسود عنسی مردار شوی څوک د پیغمبري دعوه کوي به سرکټ کوي او چې کوم په ایمان وروړي به سرکټ کوي دا د اسلام فیصله ده نن چې څوک د پیغمبر علیه السلام د دین نزي هغه ته پروتوکول ملاويږي عدالت یې ورکوي دا ملک سکیورټي ورکوي دا ملک اقتدار یې ورکوي څومره د پیغمبر علیه السلام توحید کوونکي د خور نه په امن کې لاړ کم یو پاتې کړي او څوک چې د اسلام خدمت کوي نن هم د هغې نه جیلونه ډک دي هم به ډېر احتیاط سره لګیا دي ټایم په ټایم به تا ته دمدي درکوي چې داسې مه کوه داسې مه کوه داسې مه کوه جنت دا په نیمګړي اسلام نه ملاویږي جنت په پوره اسلام ملاویږي الله دې موږ سه مسلمانان کړي واخر دعوانا